جی قدرمنو کتونکو د پروګرام ډیسټریکټ ډایري په دې برخه کې دا وخت د کود د تحصیل دینزي د خامپور یونین کونسل په داسې پټیکولر ایریا کې دلته کې کوم د جال ټماټر شوی دی هایبریډ ټماټر دی د امیر ټرمینالوجي 1300 کال نه کوم دی وطن تراغلی دا د نه علاوه دلته کې د ځمکې ټماټر کیږي بادرنګ کیږي تورې کدوان داخلك نالي خو د ډیر وخت نه کوم دا ګلره روانه ده چې زمیدار دلته کې مهنت وکي خواريو کی او بیا د هغه سره چې کوم ټماټر یا فصلونه یا سبزی دغه تیار شي په منډه هو کې دغه مهنت او د خواري هغه دغه پیسې چې کوم نه هغه نه میلاويږي دغه د مهنت سره الته کې کوم دی د 15 روپو بلپین چې دنه هغه لبه کوي او کاغه قیمتونه هغه ته نه میلاويږي کوم مهنت چې هغه کړي په دغه حواله باندې بمونګه د دې ځګي د زمیدار سره خبرې کوي چې هایبریډ ټماټر ټیک دی د زمکه هغه ټیک دی په دغه دوانو سيزونو کې د چې کوم دنه څومره خرچه پیدا دی راځي د سری سره قیمت کم مشکلات سره دلته د دې ځګي زمیدار مخته هغه سره به خبره کو مونږ سره اوسئ د کوزدر تحصیل ادینزي تلاش په شمول نور سیمو کې د ټماټرو د نال او جوارو کر سلسله روانه ده چې ځینو خلکو پکې د جال ټماټر او ځینې عام نال کړي یا کوي خو د کر په وخت کې د کیمیایي سرو په قیمتونو کې ناڅاپي زیاتوالی زمیدار د فصل په کرونده پورې حیران کړي دي اثر چې وي دا راوځه پورې بای خېوي او چې اوس بای زمونږ ټماټر او بای سیزن شروع شونه بای سری بای زر او 1500 نور ګرانی شوي مونږ زمیدار د ډیر تکلیف دی بای لکه یو بوجي په 11 او 10 او 11000 روپۍ باندې بورای نه نو زمونږ دي ته سوس نه کیږي او سر هم ګرانی دي راته او بیم د بای دي په 1100 روپۍ غنټه دی منډای ته چې ویسو چې خنرخ نازي علاقه په زمیدارو کې لوکیشن زمیدار یم او دا مسلې د تخمونو او د غړي ځکه چې تخمونه هر قسم فصل کومه اخلو هغه مونږ ته ګران میلېږي دا خبره ده چې دلته کې تیل ډېر ګران دي نو دغه وجه نه مونږ ته د پکچر او پتریشلو د غټه مسلې خاص کر سکر پتریشلو وارچا به وي چې مونږ د ګنټو په حساب کار کوو سره سره ګنټه اخلو او چا به دانو په حساب کوو خو هغه هم د خپل مرضۍ دانې اخیستې او دویمه خبره ده چې د تخمونو ګراني مسله ده د تیلو ده او نور د سپریګانو ځکه چې قسم نن سبا یو فصل هم بغیر د سپری نه کېږي هر یو فصل ته سپری ضروري ده مخکې مونږ غنم جوار کرل هغې به سپری نه غوښتو اوس دا ده چې اوس هغه جوار غنم هم بغیر د سپری نه کېږي هغه هم سپری غواړي نن سبا د ټماټرو سیزن دی تاسو ټماټر نه لوئ یو هغه هایبریډ دی هغه پره چې خیږي او یو چې لاندې په جال کې یو لاندې په ځمکه دي نو د کم یو پیداوار ښه د خواري په کم یو کې زیاته ده ملکه چې کمه ده یاره پیداوار خو ما خو په خپله د جال والا نه دي کړي خو خواري په جال والا کې زیاته ده ځکه چې هغې نه چې یوازې هغه لرګی م اخلي هغه لرګی دي چې ورته جال اخلي نو په دغه حساب سره خواري هم سیوا کېږي او خرچې هم سیوا کېږي او آمدن کې خو ښکاره خبره ده چې د ځمکې نه لږ چوتي نو په څښا کېدو کې دانه لږه دغی څښا کېږي زر نه دا مطلب دا چې زمینداره چې کوم دا ډېره زیاته ګرانه شوې ده ګرانه شوې ده په دغه باندې او بیا چې کله تاسو دلته فصل تیار کړئ نو کله بیا وایي د ایران نه راغلي دي کله وایي د افغانستان نه راغلي دي کله وایي د بل ټماټر په منډو کې تاسو نه ارزانه او لکه خاص کر څه کوي چې د انډیا نه راتله نو هغه انډیا والا خو دلته کې زموږ مارکیټ بیخي ډاون کو لکه چې به کشمیر پورې راغلی بیا به دې خوا ټریډ راغلی دې علاقې ټماټر به بیا نه چلېږي او کله پکې د افغانستان نه راشي ایران نه راشي په دې سیزن کې چې ستاسو لکه ټماټر رارسي د ادینزي نو د کوم سیزن بیا ستاسو سره رارسي یاره زموږ سره به اکثر انډیا هم رارسېده او داسې پکې د افغانستان ایران نه راځي تاسو نوم څه دی نصر الله جان تا مخکې ویلی که نه او زه ټیک ده نور څه دی نه بس نور پیغام نو بس زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې یاره دوی دې دا وکړي چې د تیل دغه لږ کنټرول شي نو موږ ته به یوي او د ترېشلو دا مسله لږه اسانه شي دویمه خبره ده چې د سپریګان او تخمونه دا په کار ده چې د زمیندارو ته یا په داسې ریټ میلاوېدی چې زیات انکم پکې نه وی یا بیا د فصل هم دوی نه په داسې ریټ اخیستی کېدی چې هغه شی پکې ورته راګرځېدی نو دلته کې چې زموږ فصل راورسي د هغې ریټ وغورځېږي او د مسالو د سپریګانو او د سرو د دغې ریټونو خو موږ ته نه غورځېږي اکثر خصوصا چې سیزن راورسي په هغې کې موږ ته سرې او مسالې ګرانې شي د کیمیایي سرو په شمول نور مثالو د قیمتونو تعین کې ناکامۍ او تپوس نه کولو زمیندار د محکمه زراعت او انتظامی افسرانو په کارکردګۍ ټکونه کوي د ټولنې له اول خو ستاسو ډېره زیاته شکریا ده کوم چې زمیندار له موقع ورکړه
ځکه چې زمیندار سړي په پاکستان کې هیڅ څوک تپوس نه کوي. هر سړی چې دی د نوکر پیشه او د کاروباري سړي تپوس کوي، خو زمیندار چې دی هغه اپنے مدد آپ کے تحت هر یو څیز په خپل دغه باندې خرچه باندې کوي. د حکومت د طرفه ایز نشته او بیا چې کله اکثر ریټونه معمولي وخیږي نو بیا معاهدو ته خطه کړی. خو کله چې دا ټایم دی د خرچو ټایم دی نو نه زموږ سره د سري چې کوم د غریب زمیندار دی هغه سره نشي اپورټ کولی. بیا د بوزغلي چې دی نو هغه اوس یو پوڼی چې دی 10 ګرام پوڼی او 5000 روپیو ته رسېدلی ده. نو حالات ډېر زیات د زمیندار لپاره ډېر زیات خراب دي. نو موږ خو د حکومت نه څه تمه نشته، خو بیا هم که فرقه د اواز زموږ رسي او د زمیندارو سره سلګ ډېر امداد وکړي نو ډېر ښه به وي. ځکه دلته په ځای په ځای اګریکلچر دفتر دي، خو د اګریکلچر دفتر موږ څه ایس هم ونه لیدل چې هغه عوامو له سره ریلیف ورکړو، بلکې الټه چې دی نو هغه ډېر زیات لکه دلته په اکثر موږ باغونو کې بیماریانې ولګي، زمیندار هغو ته جوابونه کوي چې راشه زموږ صرف دا بیماري چې کوي چې تاسو لکه په دې ته موږ کم ډوز استعمال کړو، هغې نه هم تش نه راځي. موږ وایو د اګریکلچر د دفترو څه مطلب دا کم کسان چې دو اخلي د دې نوکرو څه مطلب دی، په کار دا چې دو کم از کم د باغونو معاینه کولی یا موږ ته یو خط هم راکولی. بل اوسه پوه نو د هغې زموږ سره اوس لکه ډي پي یو سره ده، د هغې قیمت چې و د سیزن نه مخکې یو شانتې و، چې څنګه سیزن شروع شو زموږ جوارو د ټماټرو سیزن ډي پي سري قیمت چې یو په 2 سیوا شو. داسې نورې سري چې کومې دي خو ټول زور زمیندار غریب له راغی. نو موږ دا وایو چې د هر یو طبقې سره څه نه څه ریلیف حکومت کوي، د دې طبقې سره جام څه نه څه ریلیف وشي. د کیمیاوي سرو د قیمتونو زیاتوالي سره د سرو د بوجۍ د وزن کمی او معیار شکایتونه هم زیات شوي دي. په دې هکله د یو ډیلر وینا ده. سرې خو د یک تاریخ نه د ټیکسونو میکسونو ډېر زیات لګېدلي دي او د هغې باوجود سره ډېرې زیاتې ګرانې دي. ډي پي سره موږ راکوي په 10,141 روپۍ داخله ده، موږ یې ورکوو په 8,300 8,500 روپۍ، او د سونا یوریا داخله چې ده نو هغه 2,785 روپۍ ده، هغه موږ ورکوو په 3,200 روپۍ. چې یو بورۍ ډي پي راکوي نو 3 بورۍ ورسره یوریا راکوي، د دې نه غیر موږ له یوریا نه راکوي، او 4 میاشتې پس موږ ته مال میلاویږي. او بل لا شی دی چې د سرې له داخله چې موږ وکړو نو هغه 4-5 میاشتې پس موږ له راځي او ډي پي موږ په ورځ راکوي. بل په دې کې 2 نمبر سرې راغلي، تاسو ته دا خواست دی چې په دې کې لږ مخنیوی وکړي په دې ډي پي کې، خاص کر دې کې د بارملکي نایټروپاس راغلي، دا پکې ورچې او ګنډ پې راکاږي، وایي دا ډي پي ده. بس په دې دپاره زمیندار غریب ته هم لږ دغه ده چې خپل مال چیک کوي، بل نه د خپل وزن لږ مطابق چیک کوي، ځکه چې 2 کیلو وزن څوک د ډي پي نه کم کړي نو د هغې پته نه لګي چې دا څونه ده. نو په کار دا ده چې هر سړی خپل وزن چیک کوي چې بای دا بورۍ تلي چې بای زه دا بورۍ وړم دا ماته وتنه، نو دا به د زمیندار دپاره ډېره ښه سهولت دی. او د دې به څنګه پته لګي چې لکه ډي پي کې چې کوم نه لکه دا 1 نمبر ده دا 2 نمبر ده؟ په ډي پي کې خو دا پته لګي چې سر جي دا خو دکاندار ته لګي، زمیندار غریب ته نه لګي، دی خو شکل یو شکل دی. خو لکه دا غوله پکار دی چې بس لیبارټرۍ ته یې ویسي یا زراعت والا له پکار دي چې پسې لږ وګرځي چې باید د دې لږ دغه وکړي تپوس چې باید دا ډي پي سره ګرانه ده که نه، او دا زمیندار غریب ټماټرو ته واچي او د هغې باوجود بیا ټماټر ونه شي یاره په سره کې فرق دی، نو د دې لږ دغه کول پکار دي. نو دا به د زمیندار دپاره ډېره ښه سهولت دی. پاکستان یو زرعي ملک دی، خو د پټینه تر منډای او کرنه تر فصل تیارېدو د زمیندارو د استحصال سلسله ده چې تر ننه روانه ده او پته نه لګي چې تر څو به روانه وي. د سرې د ډیلرانو او دکاندارانو لخوا د سرې په قیمتونو کې خودساخته زیاتوالی او غیر معیاري سرې خرڅ د مقامي انتظامیې او نور متعلقه ذمه دارو په کارکردګۍ سوالیه نشان دی. محمد اسرار، خیبر نیوز، شالم بابا، کوزدر.